میډیا باندې وایرل شوي واقعات کوم دا دلته د موجود یو نوجوان سره کېدای شي په روان وخت کې د یو زما د یو ګاونډي سره د دې په مستقبل کې د داسې واقعاتو روکتام وشي انشاءالله په منظم طریقه باندې به د ټکر روډ پر Slow, slow. Teaz maza. Army bar! Justice bar! Justice bar! Police bar! بنیادونه ورکول هر ذي شعور هر احساس لرونکی انسان یې وجوړو د ظلم انتها شوې ده په دې لړۍ کې بل یو غریب تن راځي نن راپاسې یې ودرېږئ د امیر دپاره ودرېږئ د امیر دپاره مه ودرېږئ د خپل ځان دپاره ودرېږئ چې د امیر دفاع وکړه دا ستاسو دفاع ده وسلام پرسېږي د شرابو همدغه سیستم زموږ ذمهدار دی زه بلکل دغه نه اپریشیټ کوم امیر د هغه کنځلي بلکل هغه له پکار وه چې حکومت د هغې خلاف قانوني کاروي پکار وه او هغه ته سزا پکار وه تر کوم حده پورې چې د هغه بېعزتي وشوله بیا هم دونه مسله نه وه د اواز کامیاب او راغلو د دې ټولو شکریه ادا کوم د ټکنیک تحفظ د پلیټفارم نه او د هغې نه بس دا خبره کوو هر څه چې وکړو غلط کار یې وکړو بیا دې راوستو موږ د دې حده پورې ورته ویل چې زکام دی سزا دې ونه ورکړې وه والی دې ونه ټکولی کړو موږ وایو چې یاره پټ غونډه کې ټکولې وو موږ خلک ځان غلی کوو څنګه چې موږ په شرګن غلی کړی دی اوسه پورې بیا یې موږ چا نوم واخیستو څنګه چې موږ په لوټانه کې د چارو سره وجلی چا نوم واخیستو دغسې به یو څو ورځې بعد دې روڼه میر شي او دا موږ خپل تقدیر ګڼلی دی خو نه دا کومه واقعه چې وشوه دا لس ورځې شل ورځې پوره یو کال بعد د فیسبوک دا ویډیو دوباره شیر کوي دوباره به کال بعد دوه کاله بعد درې کاله بعد دا نه هېرېدونکې نه ختمېدونکې نامزد نیونه نه ده موږ دا وایو چې دا کومه واقعه دې وکړه دا صرف په وطنۍ باندې نه کېږي تا په فرض کړه چې سړي کرایم کړی چې سړي جرم کړی او ستا لاس کې قلم و ته په پولیس ایکټ کې په ده باندې پرچه وکړه ته په بل څه کې پرې وکړه په سایبر کرایم کې پرې وکړه شپږ میاشتې به جیل ته ځي نن ډېرې په دفه ده ته بیا هغه وکړه تا سره خو شپږ میاشتې یو سړی جیل ته ولېږو دا لږ دی څه تا سره قانون دی موږ درته داس کړو خو نه دا چې کوم واقعات شو دا چې کوم ظلم او بربریت شو دا چې کوم دی دا ناقابل انصرافي دی د دې ذمهوارو ته چې کوم دی هغه اوس د دې باقاعده سزا ورکول غواړي او ما سره دا یاره ده دلته سرداران لوی زموږ پکې وروڼه دي د دې ټولو خلکو څو زامن ماما زامن موږ سره د دغې خلکو یاره ده چې د دې څوک بېعزتي ونه کړي زه ګوره په دعوې سره یم چې ذاتي خوند دی خو چېرته یو پولیس والا ګیر شو او ناشنا ځای کې دا خبره تاسو کومه چې ممکنه چې یو بله واقعه وشي خلکو کې غوسه ده خلکو کې اشتعال دی دغې غوسې او دغه اشتعال ته نور چې کوم دی دا امر دی زر سزا ورکړي زر سره وطني سي وطني خو حرام دی یو سړی کور کې پرېوته هفته بعد به بیا راځي د شیطان سجو بیا په یو څو ورځې بعد بیا په کاټن کې سجو نه واپس د وطنې نه بعد ولې هغه اوسه پورې چې کوم دی نو به یې پولیس کې نه زه دا خبره کومه چې په دې ډېر زیات خوشحالېږي د تحریک تحفظ دا 300-400 ملګري چې کوم دي نو موږ دا غواړو موږ به لکه بدل یې خپل زاړه پرتوګ نیسي چې هغې خوشحالېږي پرتوګونه ورته ورته په تکان تاڼه کې چې کوم دی په هغه دغه ور واچو چې په دې ستاسو ترقي کېږي په دې تاسو افسرانو ته نمبرې جوړوئ په دې چې کوم دی تاسو خپلې برید ته واخئ ولې روزانه ده موږ 400 دا ډېر د غیر ذمهدارۍ دا څه دا وایم چې پولیس کې هغه انپړه هغه سفارشونو پرتې کړی خلک دی چې ډېر هغه کردار د پولیس خراب کړو کومه ته چې
دی موږ باندې چې خلکو مشیال کول موږ باندې چې خلکو به د هغوی په ګانو باندې ډبې ډچو او هغوی ته به موږ سلوټونه کول او حقیقت دی چې په پوسټ باندې کومې قربانۍ شوي دي زموږ تره زامن بابا زامن چې کوم مرګونه شوي دي هغه دقې یو دوه درېو کسانو خراب کړو د ځان نه وباسئ د ځان نه وباسئ دوی په خپل ایمان باندې چا داسې کار نشي کولی او دوی خو د خپل ډي آی جو آی جي پي رسمي دغه اس ایچ او دوی خو د هغې باندې کړې ده ولې ده د هغه په ایمان باندې دا نه ده کړې فارغ خاني یې دی د ځان نه وباسي راشي دلته د یو خاګانو سره دا کوي خاګانې ورکړه نه غلط کار شوی دی غلط دی دا قوم چې کوم ډول کردار دی دا هغه سنسپر والا قوم نه دی دا اوس ډېر خطرناک حالات دي دې خلکو ته شعور راغلی دی د خپل حق تپوس کولی شي او قانون کې به جوړ قانون کې به ټول کار سملو ترویح مساوات د خپل حق تپوس څنګه تاسو ته معلومه ده چې نننۍ غونډه په پېښور کې د عامر نوم یو ځوان سره څو ورځې مخکې ډېر انسانیت سوز یو واقعات وشول د هغه یو ویډیو جوړه شوه هغه په سوشل میډیا باندې وایرل شوه هغه په لکونو خلکو باندې وکته په بار دنیا کې د پاکستان د پولیس ایمیج هغه انتهایي زیرو ته لاړو د هغوی ایمیج چې کوم دی هغه ختم شو همدغه شان په پاکستان کې د پاکستان پولیس چې کومه قربانۍ ورکړې وې هغوی کوم نوم ګټلی و هغه نوم چې کوم دی د دې څو کسانو د لاسه هغه لاړو هغه په خاورو کې میلاو شو زمونږ د تحریک تحفظ تحصیل تخبې د پلیټفارم نه دا مطالبه ده چې کوم 355 PPC قانون کم ایک د لاندې په دغه باندې پرچه شوې ده دغه خو یو بیلېبل دفعه ده دغه کې خو به 2 ورځې جیل هم تېر نه کړي بلکې بیلېبل د یو نیمه ګنټه جیل به پکې تېر نه کړي زمونږ دا مطالبه ده چې د اینټي ټیرریزم ایکټ د لاندې د دغې خلاف د دغې اهلکارو خلاف دي پرچه وکړی شي ځکه چې دغه اهل نه دي چې دوی سره نرمي وکړی شي زما د وزیر اعظم پاکستان نه دا مطالبه ده چې پوري طور دی یو جوډیشل کمیشن